السلام علیکم. پرون 15 سپتمبر و په ټوله دنیا کې د 15 سپتمبر چې د جمهوریت د ورځې په توګه مناویږي، خو پاکستان کې بدقسمتینا پرون چې کم د جمهوریت په نوم باندې خندا کېده ټولې دنیا ولیده. دوی وی چې مونږ یو آئینی پیکج راولو او هغې دپاره د اتوار په ورځ د چوټۍ په ورځ په ایمرجنسي کې اجلاس د قومي اسمبلی او د سینټ هم راوغوښتو او بیا کوششونه شروع شو چې خپل 2/3 میجارټي برابر کو. آئین کې چې کله تبدیلی کېږي که نه د 73 آئین متفقه آئین د ملک له د بوټو صاحب په دور کې ورکړی او د ټولو پارټیانو مذهبي قوم پرستو ټول پې دستخط یې کړي، نو متفقه آئین جوړ شوی او ځکه پې د ټول اکایانو اتفاق دی. اوس چې کوم په آئین کې تبدیلی کېږي داسې 20-22 شکې دي، 20-22 پوینټس دي او 50-55 شکونه دي چې پای کې تبدیلی کوي او داسې بدقسمتي ده چې د سره هیڅ چاته پته نشته چې په دې کې څه کېږي، ځکه چې وزیر قانون په خپله ووي د شپې 10 بجې چې ما ته اوس ډراپ میلاو شو. مطلب دا دی چې ده ته دا د کم ځای نه راغی چې د قانون د وزیر دا کار دی چې آئین کې به تبدیلی دپاره سجیشن کوي، غریب ته په خپله پته نشته. ټول ورته خپل دغه وی څومره کسان چې دي اتحادیان هغوی وایي چې موږ ته ډرافټ خو وښیئ که نه چې تاسو څه تبدیلي کوئ، او دوی وایي چې ډرافټ درته نه ښیو بس سرسري خبرې درته کوو. نو چې کله دغه سیسي نو په دې کې تیارۍ څه داسې قانون سازي کېږي چې هغه د جمهوریت باندې حمله ده، هغه په دې آئین باندې حمله ده او هغه به جمهوریت کمزوري کوي او غیر جمهوري قوتونو له به لاس نور مضبوطي. مولانا صاحب باندې حامد میر دا خبر ورکو چې د یو دوست مسلمان ملک د طرف هم په ډېر پریشر واچو چې ته د دې آئینی پیکج حمایت وکړه، خو هغوی هم دا ووایي چې مونږ ډراپ کتلی نه دی نو څنګه یې وکړو. بیا مې سار د ایمل ولی خان یو ویډیو کتا، هغه نه مې یو صحافي تپوس وکړو، نو هغه وایي چې د قومي مفاد کې به مونږ ووټ ورکړو، خو چې مونږ خو څه ووینو که نه چې سي داسې آئین چې کله تبدیلی کېږي نو د هغې دی چې کله حکومت ډراپ جوړ کړي نو د ټولو پارټیانو کې تقسیم کړي چې یاره دې شک کې مونږ تبدیلی کوو، تاسو دا وګورئ. بیا د هغې نه پس داسې چلو کړي چې د کابینې نه دی منظوري والي، په دریم سټیپ کې دا وکړي چې د سینټ او د قومي اسمبلی قایمه کمیټي جوړه شي، هغې کې قابلان کسان یې هغوی ته حواله کړي چې تاسو په دې باندې بحث وکړئ. په څلورم سټیپ کې بیا په اسمبلی کې یو ممبر په هغې په یو شک باندې بحث وکړي چې دا د دې ملک او د عوامو دپاره فایده مند دی او دا ورته نقصاندی دی. نو بیا د اپوزیشن سجیشن چې کم ویلی دي هغه حکومت ومني او دای نه پس متفقه تور په آئین کې تبدیلی وشي. خو تاسو کتلی چې په دې کې دا هیڅ نه دي کړی او ځینې کارونه پکې اسطور دا ووایي چې په دې کې دا شی کوم شامل دی چې د آرمي چیف ایکسټینشن به اټومیټیک وشي. بیا اعزاز سعید یو ډېر اهم صحافي دی، هغه ووایي چې په دې کې به د آرمي د نیوي او د ایرفورس د چیفس هم اټومیټیک 3 کاله ایکسټینشن وشي. دا ټولې خبرې دي په دې وجه پټېده. بیا سینیټر مشتاق زوړ چې د جماعت اسلامي دی هغه یو بیان مې وکړو، هغه وایي چې دا د اسټیبلیشمنټ په لیبارټرۍ کې جوړ شوي آئینی ترمیم دی. بل پکې یو ډېر اهم پوینټ دی چې د سپریم کورټ اوس کم موجوده صورتحال دی او د های کورټ د هغې نه لاس او خپې پرې کوي او یو بل عدالتي نظام ورله راولي، هغې ته آئیني عدالتونه وایي او آئیني عدالتونو له به دوی دا چلو کوي چې قاضي صاحب دلته نه ریټایرډ شي نو هلته به یې چیف جسټس کي او هغه به د آئین متعلق چې څومره دا کیسونه سپریم کورټ کې دي هغه بیا هغه آئیني عدالتونه کوي او دا زوړ چیف جسټس دا زوړ سپریم کورټ چې پاتې شي دا به تش د سوک سپېړې او د ښځې خاوند د جګړې او د پلاټ د قبضې کیسونه اوري، نور د دوی سره به هیڅ اختیار نه. بیا پکې یو شک دا خلک د شک اظهار کوي چې د ځینو خاص کیسونو د اپیل حق ته ختمي، نو دغه کیدی شي چې د یو خاص قیدي دپاره کوي کو د هغه میلیټري کورټ کې ټرایل وشي چې د هغه د دفاع هر حق ختم کړي، کو بیا یې پانسي کوي او کو هر څه ورسره کوي. نو دا شکونه دي په دې وجه باندې دغه آئیني مسوده هیڅ چاته نه ښیي، خو بس ته مو حمایت وکړه، مونږ به اسمبلی ته راشو یکدم به وایو چې دا آئین دی تاسو ټول لاس چوت کوي چې مونږ پاس کړو.
دغه ته ډېر خلک نه دی تیار. بیا پکې د سپریم کورټ بار زاړه چې کوم رهنماګان دي هغوی پرون یو ایمرجنسي بیان جاری کو چې د 90% د پاکستان بار کونسل د چیف جسټس منصور علي شاه سره ولاړې دي او موږ به د 26 تاریخ نه پس زموږ چیف جسټس منصور علي شاه او که څه داسې غیر آئیني اقدامات وشو په اسمبلی کې د هغې به موږ مخنیوي کوو. نو ډېر تیزۍ سره حالات یو عجیبه طرف ته روان دي. خو دا بدقسمتي څه ده؟ د مسلم لیگ نوم نه خو ته ګیله نشي کولی، خو جنرال جیلاني په ګمله کې پیدا شوی بوټی دی. خو کم چې د آئین خالق جماعت دی پیپلز پارټي، هغوی هم د آئین کې چې کم ډاکه والي کېږي هغې کې مرګستیا کوي د هغې قوتونو چې کم جمهوریت ته نقصان رسولی دی. نو دا غټه بدقسمتي ده چې پیپلز پارټي غونته چې کم دعوه کوي چې 73 آئین مونږ متفقه جوړ کړی، اوس متفقه څه چې هغه د سره آئین را او کیدای شي چې زرداري او بلاول هم هغه نه کتلې، نواز شریف او شهباز شریف هم نه کتلې، ځکه چې د حکومت وزیر قانون وایي چې ما ته د شپې 10 بجې ډراپ میلاو شو، دوی هم نه دی کتلی چې په هغې کې څه دي. نو دغسې قانونونه چې کم په پټو سترګو جوړیږي او اسمبلی ممبران هیڅ چاته پته نشته، دا د ځان نه لاس او خپې پرې کوي، دا د جمهوریت ته ډېر نقصان رسوي. او بدقسمتۍ ته وګوره چې د دنیا کې د جمهوریت ورځ مناوې ده، په هغې ورځ دا ډرامه ټوله په میډیا باندې خلکو کته چې سهار یې ولې 10 بجې اسمبلی او سینټ له ټایم ورکړی، بیا 4 بجې شو، بیا 8 بجې شو، بیا 10 بجې شو، او اخره کې صرف ووایي چې بس نن پروګرام پاتې شو سبا به کوو. د یو ورځ د اسمبلی باندې په اجلاس باندې 6 کروڑ روپۍ د حکومت لګي، دوی دپاره اړو دغه څه خندا ده. خو دا کم څه چې روان دي نو دا ښه کار وشو چې اوس عوام ته پته لګي چې دا قانونونه یا آئین کې تبدیلي د عوام د فایدې دپاره نه دي، دا خاص قوتونو له لاس مضبوطی او د جمهوریت نه وزرې لاس خپې کټ کوي او په خوله وله تالې لګوي. نو دغسې قانونونه په ټوله دنیا کې د عوامو د مفاد او د ملک د فایدې دپاره، مونږ صرف دلته د اشرافي او د یو خاص طبقې د مفاداتو دپاره دا ټول ممبران خرڅیږي او قانون سازي کوي. دا زموږ غټه بدقسمتي ده. ما وی چې درته دا ووایم چې د دې آئیني پیکیج کې څومره نقصانات دي، سبا پکې د فایدې خبرې مي، خو دوی هغه پیکیج د سره نه چاته ښیي او وایي تاسو پې تش په پټو سترګو مینځ ها وکړې او ویې منې. نو امید لرم تاسو به اوس پوه شوي چې کله دغسې صورتحالي نو هغه د ملک د مفاد دپاره بالکل نشي کېدی، ځکه که د ملک او د عوام د مفاد دپاره وي نو دا به په اخباراتو کې شایع کړی و چې موږ دا کوو، د چا په اعتراض شته نو چې دومره ښه قانون چا به په اعتراض کوو، ټولو به منلی. خو مطلب دا دی چې دې کې د عوام او د ملک دپاره هیڅ هم نشته، صرف د یو خاص طبقې او د یو خاص قوتونو دپاره، کم چې غیر جمهوري دي او کم چې آلریډي زموږ د نظام راټینګ کړی دی. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.